مونږ د کوم د استادان چې کوم دي د بن والا هغې کې ټیلنټ ډېر زیات دی تقریبا مونږ 5-6 قسم مسالې اچوي او مونږ ټولې د بن نه راوړې د بنو دوه شیونه مشهور دي یال پاکستان کې ګانا چې یو نسوار او یو مساله او دا مختلف قسمه مثالې بنو والا سپیشل مثالې هغه پکې استعمالیږي په دې کې 20 کیلو نه زیات نه پخېږي 20-25 کیلو پکې پخېږي زما شکیر نم دی د بنو نه تعلق لاره او بنو نه ماشاءالله بس دا یو خدای پاک خپل خوند پکې اچوله خپل ذایقه پکې اچوله ده موږ د بنو مثالې د واجه موږ دومره مخکې تللی او بس دا زموږ د مثالې د واجه دومره هغه د فیورټ دی خلکو بس دې کې موږ د کوم د استادان چې کوم دي د بنو والا هغې کې ټیلنټ ډېر زیات دی نو اوس موږ خیال دی چې په مردان کې موږ الحمدلله انشاءالله کولاو کوي د بنو مصالحې دوکان صرف بنو مصالحې به پکې ملاویږي انشاءالله دې کې تقریبا موږ 5-6 قسم مصالحې اچوي او موږ ټولې د بن نه راوړې دې کې موږ چې کله مثالې موږ تر ختم شي ایمرجنسي کې دا راوالې نو په اورې زموږ د چولې هغه ذایقه نه وي او دې کې هر څه دې کې مرچ وي مصالحې ګرمه مصالحه دې کې هر څه ملاویږي دې کې چې دا سامان نه وي نو په تقریبا چې دا میږ 7-8 قسم مثالې پکې اچي دې کې چې یو مساله کم وي نو بس د ذایقه چینج شي او دا ذایقه چینج شي دې کې بالکل څه نه دې کې صرف دا بنو د مثالې چې کومه ذایقه ده هغه د پکې موږ صرف بنو مسالې پکې اچوي نه خلکو غوندې املی پکې اچوي املی ورته وایي تاسو ورته نو موږ داسې بله ذایقه پکې اچوي بس صرف مسالې دي د بنو والا او د استادانو ټیلنټ دی او د بنو مسالې ټیلنټ دی بنو مسالې کې ذایقه تیاره کړې شوروا نو هغه مونږ خندق کې روټۍ ماته کې نو هغې نه بعد پیس مې ورته تیاره کړی هغه بنو مسالې کې دا په زري چرګ دی خو انشاءالله بس د بل هفتې نه مونږ سټارټ په اخلي د کورنۍ چرګه ځکه چې هغه تپوس خل ډېر زیات دی ډېر زیات ډیمانډ دی نو انشاءالله بس اوس مونږ خپله کې مشوره سره کړې ده پرون مې کړې ده ځکه چې یو کس ګیله کړې وه چې مونږ ته هغه سټارټ کوئ نه تاسو اوس د بلې هفتې نه انشاءالله مونږ هغه سټارټ کوي او د هغو اوس مونږ سره پنډه شته خو مونږ د ذایقې کې تیاره کړې ده پیس مې بیا تیار کړی ذایقه مې بیا تیاره کړې نو هغه مونږ تیاره کړي خو چې کومه دا کورنۍ چرګ ده هغه مونږ د بلې هفتې نه انشاءالله تیارایي پلاو چې کوم دی بنو دوه شیونه مشهور دي یال پاکستان کې ګانا چې یو نسوار او یو مساله دا موږ چې کومه بنو مساله ده کنه دغه یو خپل کوالټي ده هغه کوالټي بل ځای نه ملوي که کراچۍ ته لاړ شئ که اسلام آباد ته لاړ شئ که لاهور ته لاړ شئ که پېښور ته لاړ شئ هغه کوالټي چې موږ کیما خپله جوړوي هغه موږ سره سامان پروت دی هغه نسوار او د مسالې کوالټي موږ خپله راولي یعنې دغه پلاو دی کابلی دی بل دی بریاني ده خو بنو بي پلاو نشي جوړوي زه د ملنګ جان استاد و پنډي تمنول کې او ما کلفټن کې لګولې د کراچي اوس پېښور ته راغلی مردان ته صحیح ده کړائی کې زه چرسي مکمنډۍ کې و 8 سال کار مې کړی پنډه دادا پېښور خلک وایي چې متکړې ډوډۍ کونډول والا او د مونږ خلک ورته وایي چې پنډه او پنجابیان ورته وایي چې صوبت دغه خو ډوډۍ پاس دی د تنار والا دا روغه ډوډۍ ده او په تناره باندې په بډ باندې ولګېږي دا روټۍ خپله پخه شي که نه او د کومه نان روټۍ یې دا نقصان کوي دا خو اوریجنل راشي صحیح پخه شي او دا سړی طاقت برابروي سړی ډډوي نه سړی په طاقت کې راولي او د ډډه مړۍ چې کومه ده د سړی کویلشن کموي دا کې میده ده سوډا چیږي که نه
کورني چرګ خو یا صحیح خبره ده خو روغ شی دی که نه کوالټي شی دی خو هلته خلک سره پیسې نشته دی عوام غریب دی 4000 پنډه به دی د ما نه څرنګې خوري ولې چې زه به یې ډیسي چرګ ورکوه بیا به 500 روپۍ خوراک ورکوم ولې چې خلک کاروبار نشته روزګار نشته پاکستان دی که نه تیاری کنه و مونږ لکه پتیلا خرڅوي کنه پلیټونو ته اچوي او دا مختلف قسمه مثالې بنو والا سپیشل مثالې هغه پکې استعمالیږي دې کې خپل یو هنر وي کنه هغه ته استاد تیاری او مونږ په پلیټ په کیلو 800 روپے دی او نیم کیلو 400 په کیلوګان حساب دی دې کې غوښه ډبل وي او لکه 10 کیلو چاول 20 کیلو غوښه یې پکې او خلکو ته شو سره شوق دی که نه ځکه چې دغه شانتې کوالټي چاته نشته د جلمردان علاقه کې په دې کې 20 کیلو نه زیات نه پخېږي 20-25 کیلو پکې پخېږي